مخ د ځمکې باندې د الله عذابونه په مختلفو شکلونو کې ولې مسلط کیږي وجه سره او د دینه د بچ کېدو لاره سره لکه حدیث مبارک ته نبی علیہ السلام مونږ ټولو ته وایي الا ادلکم مونږ ټولو ته وایي الا ادلکم بدائکم و دوائکم تاسو ټولو له ستاسو د بیمارۍ او بیا د هغه بیمارۍ د علاج خبر در نه کوم چې هم تاسو ستاسو بیماري وښیم او هم درته د هغه بیمارۍ علاج وښیم ان داءکم الذنوب ستاسو بیماری چې د نو هغه ستاسو ګناهونه دي ان دواءکم الاستغفار او علاج د ګناهونو ستاسو چې دی هغه د الله تعالی نه معافي غوښتل دي نو اومې مونږ ته زمون مرض هو اومې راته د مرض علاج هو دو دی آیات کریمه کې چې کمال وسته دی نو پدې کې مونږ له الله آگاهی راکړي خبرداري راکړي واتقوا فتنه آغا عذاب نه ځان بچ کې آغا عذاب نه ځان بچ کې چې کله د هغې وقوع کېږي هغه واقعه کېږي لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه نو صرف گناہگار او ظلم کون کی به پکې نه ګیریږي د ظالمانو د جرائمو د وجنا د ظلمونو د وجنا چې کم عذاب پتا سو باندې راځي نو صرف ظالمان به پکې نه تباہ کیږي نیکان خلق به پکې ګیریږي بی گناہ خلق به پکې ګیریږي عجزانان خلق به پکې ګیریږي غربا او فقیران به پکې ګیریږي متقیان او پرهیزګار به پکې ګیریږي نو دی آیات کریمه کې الله مونږ د هغه فتنې نه د بچ کېدو تعلیم راکړي و دا فتنې بیا مختلف شکلونه دي یو شکل طوفانی باران دی دا دغه فتنې د عذاب یو شکل دی بل شکل دغه فتنې قادسالی ده بل شکل دغه فتنې امراض دي بیماری دي مرضونه دي بل شکل دغه فتنې آپس کی جګړې دي آپس کی اختلافات دي آپس کی په یو بل ظلم دی دغه فتنه دي ته ویل کېږي اوس دی وخت چې موږ سوچو نو په موږ باندې درې عذاب غټ غټ مسلط دي یو عذاب د بادشاہ په شکل کې دی چې بادشاہ د زمانه د دی وخت او د هغه سره چې کومه کابینه او کم ملګري دي نو هغوی د دې عوامو په باره کې د خیر سوچ نه کوي بس د دې عوامو د تباهۍ سوچونه شروع دي نو د بیل شکل ته وګوره په دکانونو کې د اشیاء ضرورت ته وګوره کم طرف ته ورسېدل پرون ما د غنمو معلومات کوسو د مړي د منځونو د اسقاط هغه ریټ مې معلومو 3700 روپۍ داسې لکه نه استاد جي 3700 روپۍ من په 1700 په 1800 په 1600 روپۍ به منو پر اوس کال موږ په دغه ریټونو باندې اخیستي او نن ریټ چې تاهلې 3700 3800 3600 دومره په بره باندې ریټ لاړ د وړو بوجې د 200 نه کم دی ته ورسېده دا د ظالم بادشاه چې د هغه کې څه قسم درد په مخلوق باندې نشته یو عذاب په موږ باندې دی وخت کې دا دی بیلونو ته وګورئ خلک روزي احتجاجونه کوي بیلونه سوځوي دویم عذاب د بیمارو په شکل کې دی
د کرونا بیماری لږه بنده شوه نو الله تعالی په ځناورو باندې ولګوله نو غوښه خوراک بند شو نو په غوښه پابندۍ ولګېدې نو د پایو نه خلکو نفرت شروع کړو زه خپله چې اوس چې اسکم نوړه مې نه دي خو چې د بس د مجبورۍ نه سر مه کړه اړوړه مې ورته نه کېږي نو بیماری راغلې په ځناورو باندې د انسانانو د اعمالو د وجې نه اوس غوا خو ګناه نه ده کړې میح خو ګناه نه ده کړې خو مفسرینو لیکلي دي چې د انسانانو د ګناهونو د وجې نه د زاڼي بچي په جاله کې وچېږي د زاڼي بچي په جاله کې وچېږي او په دې غرونو کې درندگان چې دي هغه لعنت لګي په هغه چا باندې چې د چا د ګناهونو د وجې نه الله تعالی یو عذاب مسلط کی کاغه د سوکړې په شکل کې دی کاغه د قات په شکل کې دی کاغه د طوفاني بارانونو په شکل کې دی لکه نن چې کم طوفان د سیلاب د اوبو روان دی په دې ملک کې سوات نن سبا څومره خطره کې دی اوس دی لږ وخت مخکې ما ته یو پوسټ چارو لېږو یو غونډ مارکیټ په کالام بحرین کې داسې اوچت شو ا دې اوبو کې غیف تا واړو دا ویني چې دومره غټ بلډینګ چته لاړو بیا بلوچستان ته وګوره په بلوچستان کې الته مسلمانان څومره تکلیف کړي پنجاب سند په مېرو کې وګوره خلکو کانګړې بہت په خوا مونږ وې کنه زمیدارو کرو سم کانګړې شتا په کانګړو کې معصومانان بچي دو درې درې په سر باندې یہی دی دومره دومره وبدي کور خو نشته کور ختم شو سامان د کور خو ختم شو خو صرف اوس دومره دی چې خپل ځان او خپل بچی د سیلاب نه بچ کی ایو پر امن ځای ته رړ شي هغې ته د هغې د ژوند ضرورت پوره شي عذاب مسلط دی او الله تعالی دی آیات کریمه کې فرمایي واتقوا فتنة د دې عذاب نو یریږئ چې دا د ظالمانو د جرمونو د وجې نه مسلط شوی دی په تاسو ټولو باندې نو د دې نه د بچ کېدو لاره یوه دا ده چې جهاد وکړئ د منکر خلاف د یو لار ده جهاد وکړئ د منکر خلاف څنګه جهاد نو جهاد په دوه قسمه دی یو ذمواري د حکومت وخت ده او دویمه ذمواري د مونږ ده د زور او د ډنډې جهاد چې دی دا د حکومت وخت کار دی حکومت وخت راپاسي او په مارکیټونو کې وګرځي چې دی کې په دکانونو کې کمې ګرانې د خلکو خود ساخته جوړې کړي دي خود ساخته یو څیز ګران دی کې شک نشته خو چې 50 روپۍ حکومت ګران کړی دی نو 50 روپۍ سره ما د خپل طرف نه ګران کړی دی نو دا جهاد د حکومت وخت ذمواري ده چې کم دکاندار ظلم کوي کم دکاندار زیاتې کوي چې دی اونوی دی گرفتار کی دی سزا ورکی چې تاسو ولې ظلم کوئ لکه پرون چې سی راغلی ورستم ته ابل دکان نه بندو ډېر اکثر ولې بندو چې زه پاک یم زه ولې تختم څومره ظالم په باندې ظلم کوي ایسی بس ور ظلم کوي زه خپل ځان پاک کم کنه حکومت چې کومه تقاضا کوي تقاضا ملیشیا نه وکس راغلی اوس لږې روزي کېږي ترور وارو نو کور کې ګرځېدله چې کوم کس ته ملیشیا نه راغلی نو ګرځي داسې نو په یو شیشه باندې خاورې داسې پرتې وي نو هغې ورواره ته هغه ووایي د صفایۍ په باره کې چې لکه دلته دا خاوره ولې په دې باندې پرته ده چې هغه ورواره وي چې زما وی چې زه به د تره د مخ ته هم بیا چېته ونه ګورم نو ما ته یې بدې خورده دې ویلي ته به دې ولې خفه کېږي په دې کور کې خو ته یې که نه تا ته به بیماري لګي ته به چې کوم دې نقصان دې کېږي نن په دې بازار کې د ظلم انتها ده په ګاډي کې پلین کوچ کې څه جګړه ده په چینچي کې څه جګړه ده د لسو په ځای شل د شلو په ځای 13 یو اور لګېدلی دی اور لګېدلی دی نو د دې خلاف دوه قسمه جهاد دی یو جهاد به حکومت وخت په خپله کوي ادم کار نه دی هغه حکومت چې پکې قصر هغه د ډنډې دی حکومت وخت دغه هلکونې وي ګرفتار دي
او موږ له پکار دي چې دا سړی حکومت وخت په ګوته کو چې دا سړی دی چې موږ دا سړی سپارښت نه کوو دی ولې ماته مسلې پیدا کوي یو دا طریقه ده او دویمه طریقه زمونږ په ذمه ده زما استاد ذمہواری ده نو زما ستا بیا دو ذمہواری دي یو ذمہواری دار چې موږ دعوت چلو موږ د الله لوی بیانو مخلوق خدا باندې رحم کول ترس کول د دې فضایل بیانو لکه درې جمعې مخکې ما بیان کړو چې موږ د خلکو کورونه راواړو دی خوا چې په یو بل باندې رحم وکړي په یو بل ترس وکړي او چې ستاسو په وړونو کې ترس نشته نو اسمان والے پتاسو باندې ترس او رحم نه کوي وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا مونږ ظالم په ظالم باندې مسلط کو ظالم په ظالم باندې مسلط کو نو مونږ ظلم کو نو په مونږ باندې ظالمان مسلط کی نو یو لار د بچ کېدو لار زمونږ په ذمہ چې مونږ دعوت شروع کو د خپل وس مناسب هر چا سره ملاقات کو د الله لوی وته بیان کو د الله بڑای وته بیان کو لکه اوس افسوس مونږ سره وسایل نشته کنه اوس ټول د رستم دکانداران اری شوبې والا ټول دلته راجمع کول غواړي اکرام ولا کول غواړي د چه دعوت ورکا د روټه دعوت ورکا او عالم دین مولا سړی راولي په نرمه وته خبرو چې اوسیس کې 100 روپے غټي په دې خلکو 300 کا 500 غټا څنګه په حاله 50 غټي شلو غټه خیر دی یو سړی اعلی سي ځخلی نو اعلی ولا ورکا یو سړی ادنا اهلی ادنا ولا ورکا نو تلګي اعلی او ادنا کې ظلم شروع کړي دي لکه زموږ د بازار کې چې کومه معلوم کړي دي او مونږ لیدلې دي دا یو موبایل دی پر دې محل یو مرا سیمونه پکې برابرېږي د یاداشت چې څومره کار دی دواړو یو برابر دی د یو قیمت 60,000 روپے دی او د بل قیمت 15,000 روپے دی زما ته مال هغه 60,000 والا راکا خربو ته ګوره د دکاندارانو نو تا ته وی مړه 60,000 والا سګه دا دی کی چې سدین دا 15,000 والا کې مشتا و دې کې فلسفه دا ګوره دا 60,000 والا چې رقم کپنه دی نو پدې کې د کمیشن لګ دی په 60,000 کې چې دې کم موبایل خرڅي نو پدې کې د تګټه کم ده او دا په 15,000 چې خرڅ کی پدې کې کمیشن نو دې زما په خیر خوای پړنه جماعت دې 15,000 کم والا د سره د خپل کمیشن غم دی چې دا ظلم کیږي په بازار کې دا تو پونه بن راځي ورشه مردان ته به بینک روډ باندې راځه دا سیل لګېدلې باټا والے لګولې دي سرویس والے لګولې دي ماته په خپل هغه دکان معلومه چې دوکه وکي اوسم پرته را اړو څوک داغې نه خبرې کی نه بار لګولې سیل لګېدلې مه دې سامان یې هېره چپلې یهيري بوټان یهيري نو پروستم کې چې کومې چپلې دلته کې کیږي دا سرمنه والا 400-450 روپے باندې کیږي نو پاغه سیل کې ادم یهيري ما په خپل اغستی دي خو چې کور ته رالم چې مې وکړه نه کوي نو ما ویل دا 600 وال صحیح دي دلته بس لوډي مې سوا کې دي اول ته بس وشوي 600 باندې بیا مې دا بر دکان معلومه لړم بدل مې دکان معلوم کو نو ته مې ورته تاسو کې دا سیل یو نه مې دا پکې سیل والے دي دا خو تا خو دی والیا هغه ارزان د بازار نه راغستی دي او په دې کې یې دي نو په ستاد دي ظلم د وجه نه ظالما نن په بلوچستان کې تورسری چې کوم دي چړيږي ستاد ظلم د وجه نه نن په کالا بحرین کې د خلکو ګورو روانيږي ظلم ما کړي پروستم کې ظلم زبرستم کې کوم او په بحرین کې په خلکو ګورو روانيږي ظلم زبرستم کې کوم په مردان کې کوم په نوهار او په رسالپور کې په خلکو باندې کم حال کم کیفیت دی دا وبچې ټولې د رستم د سودم راجمګي چې آباد غړې دي مردان کې سره کلپانې ملګری شي الته کلپانې رسالپور سره دا ته یو ځکیږي الته کې سره دریای کابل ملګری شي دا چې مخکې تباہی د خلکو دا د کومې وجه نه شو دا زمونږ د ناروا ظلمونو د وجه نه نو ما وی د دې نه د بچ کېدو دوه لارې دي درې لارې مې هوولې که نه نو یو د حکومت ذمہواري ده جهاد د حکومت ذمہواري ده چې دغه خلک په ډانډه باندې سم کړي نو هغه زمونږ کار نه دی هغه د حکومت کار دی چې وګورو چې څوک چا سیل لګولی دی چا سیزونه وګوري چې واقعي دا سیل والي سیزونه دي دوه ذمہوارۍ زمونږ دي یو دعوت چلول چې مونږ چې کوم دی دعوت چلو د مسلمانانو سره د الله د
عبادت خبرو کو الله ته در متوجی کېدو خبرو کو او دویم استغفار او د الله تعالی نه بهانه غوښتل